بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لي امري اللهم اني رشدي وعدي من شر نفسي. خاجي پرون سبق کې مونږه د مضاعف قاعده ویلې وي. ډېر په اسانه انداز ویلې وي. قاعده تاسو په پوښي وي چې مضاعف دې ته ویل کېږي چې دوه حروف د یو جنس نه راشي. کله چې دوه حروف د یو جنس نه راشي په یو کلمه کې، نو دا به دوه حالونه خالي نه وي، یا به دواړه متحرک وي، یا به اولنی ساکن دویم متحرک وي. کله اولنی ساکن دویم متحرک وو بس ادغام کوو، ادغام به واجب دی، مد والا قاعده دا ده. او که دوه حروف د یو جنس نه راغلي دواړه متحرک وي، دا به بیا خالی نه وي د دوه حالونه، یا به ما قبل د دې ساکن وي یا به ما قبل متحرک وي. کما قبل متحرک جو په دغه ځای کې بل اولنی ساکن کو، دویم کې به مدغم کو، خبر بخلاص کو، مد والا قاعده دې ته ویل کېږي. دریم صورت دا ده چې کله دوه حروف د یو جنس نه راغلي دواړه متحرک ما قبل د دې ساکن دی، نه ما قبل ساکن یا به قابل د حرکت وي یا به نه وي. که قابل د حرکت وو نو د متجانس اول حرکت به ما قبل د نقل کو او بس خبره بخلاص کو، او ادغام به وکړو. دې ته ویل کېږي یمد والا قاعده، یفر یمد والا. او کچر د دوه حروف د یو جنس نه راغلي دي دواړه متحرک دي، ما قبل د متجانس اول نه ساکن دی خو قابل د حرکت نه دی، نو دې صورت کې به منګه په دغه ځای باندې بدل اولنی ساکن کو، دویم کې مدغم کو، او دې ته ویل کېږي حاد والا قاعده. دینه بعد منګه لم یمد لم یفر والا قاعده ویلو چې کله مضارع مشدد راغلی وي او په دې باندې بیا حروف جازم داخل شي، نو بیا خو په دې کې یا خو فک ادغام سره ویل جایز دي، یا دویم متجانس ته فتحه ورکول یا دویم متجانس ته کسره ورکول. او که چېرته عین کلمه مضمومه وه نو بیا پکې د لام کلمې ته ضمه ورکول هم جایز دي. پوه شوئ؟ لکه مد، مد، مدو او امددو، او لم یمد لم یمد لم یمدو لم یمدد. پوه شوئ باندې؟ نو دا منګه دغه خبره وکړله دوه حروف د یو جنس ته چې کله راشي. اول کې موږ ویلو چې هفت اقسام چې کله موږ جوړول، نو موږ وی چې فاعل لام به خالي نه وي د څلورو حالتونو نه، یا به د فاعل لام کلمې په مقابله کې حمزه راغلي وي، یا به د فاعل لام کلمې په مقابله کې دوه حروف د یو جنس نه راغلي وي، او یا به د فاعل لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی وي، او یا به د فاعل لام کلمې مقابله کې نه به حمزه وي نه به حرف علت وي نه به دوه حروف د یو جنس نه وي. نو دا د صحیح ویل کېږي، دا صحیح قواعد او قاعده قانونونه نه ویلو. بیا موږ وی چې کله د فاعل لام کلمې مقابله کې حمزه راغلی وي نو دې ته محموز وای، محموز، او د محموز او قاعده قوانین دا هم وشول. او بیا موږ دا ویلو چې کله د فاعل لام کلمې په مقابله کې دوه حروف د جنس راشي دې ته مضاعف وای. دغه طرف ته راوړل چې تخکاری کنه دا بوډو دلته قصو دغه کړه روایت تاسو نو دوه حروف د جنس راشي نو دې ته ویل کېږي مضاعف، او نو هغه هم وشول. وصف یو خبره پاتې شوله، کله چې د فاعل لام کلمې مقابله کې حرف علت راشي نو دې ته څه ویل کېږي؟ معتل. نو موږ د صرف د معتل قاعده قوانین او دا خبره اترې پاتې شو، نو ختمه خبره. معتل څه ته ویل کېږي؟ معتل چې د فاعل لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی وي. منګه دا خبره کړې وه چې د فاعل لام کلمې مقابله کې به حرف علت راغلی، یا به یو حرف علت راغلی یا به دوه حروف علت راغلی. که یو حرف علت راغلی دې ته ویل کېږي معتل به یک حرف. څه ورته وایي؟ معتل به یک حرف. او که چېرته د فاعل لام کلمې په مقابله کې دوه حروف علت راغلي نو بیا ورته څه وایي؟ معتل به دو حرف. معتل به یک حرف چې یو حرف علت پکې راغلی، معتل به دو حرف چې دوه حروف علت پکې راغلي. که دوه حروف علت پکې راغلي وایي د لفیف وایي. د لفیف خپلې څه قاعدې نشته دی، د لفیف خپلې څه قاعدې نشته دی. خو موږ به ګورو که د فا او د لام کلمې مقابله کې راغلي وه جو په فا کلمې کې به د مثالو قاعدې چلیږي او په لام کلمې کې به د ناقصو قاعدې چلیږي. که د عین او د لام کلمې مقابله کې راغلي وه نو د اجوف او د ناقصو به پکې چلیږي. د خپلې قاعدې نشته دی، نو لفیف دې هم تللی دی. او صرف دا دی چې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی نو دې ته ویل کېږي مثال. څه ورته وایي؟ د عین کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی نو څه ورته وایي؟ اجوف. د لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی نو څه ورته وایي؟ ناقص. ها نن به منګه د مثال او قواعد وایو. مثال څه ته وایي؟ چې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی. مثال څه ته وایي؟ چې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی وي.
نو دې ته څه ویل کېږي مثال بیا حرف علت چې دا څو دي حروف علت درې دي کم کم دي واو الف یا واو الف یا نو په کار دا چې د دې درې قسمونه وي کار فعلت واو راغلی وي د فا کلمې مقابله کې څه ورته وایي مثال واوي او که د فا کلمې مقابله کې حرف علت یا راشي نو څه ورته وایي مثال یایي او که د فا د فا کلمې مقابله کې حرف علت الف راشي نو څه ورته ویل کېږي مثال الفي څه ورته وایي مثال الفي خو دا مثال الفي دا په کلام عربی کې مستعمل نه دی ولې نه دی مستعمل تاسو ته ما وجه ویلي وه ځکه چې الف خو دې ته وایي چې هغې باندې حرکت نه راځي چې هغه هېڅ قسمه حرکت پې نه راځي او چې په کم څیز باندې حرکت نه راځي د هغې نه ابتدا کېږي ابتدا دې نه کېږي که نه نو که د فا کلمې مقابله کې ته اوس حمزه دغه راولې حرف علت راولې نو ویې به بیا څنګه نو مثال الفي پکې نه راځي نو د مثال دغه دوه قسمونه شولو یو مثال واوي او یو مثال یایي نو که تا ته څوک وایي چې هلکه ماته د مثال واوي تعریف وکړه نو څه به ورته وایې چې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت واو راغلی وي لکه مثال سره وعده او د مثال یایي څه تعریف دی چې د فا کلمې په مقابله کې حرف علت یا راغلی مثال دی یسرا یسرا په دې پوه شوئ تاسو د دې یو څو قاعدې دي بالکل اسانه قاعدې دي لس قاعده ګوټي دي په دې کې څلور قاعدې موږ مخکې ویلي دي څنګه دي ویلي اوس په ویلې خاجي یو قاعده دي ته لاولنې قاعده چې په دې کې کم ده نو هغه داعیده المتعلق داعیده المتعلق دوه قاعدې دي یو دا ده د دې اسانه طریقه دا ویلو دا ده چې موږ به لاول شروع کوو نو موږ به وایو هر هغه مصدر چې د فعل په وزن باندې دی هر هغه مصدر چې د فعل ګوره موږ درې خبرې وکړو بیا په حکم لګاو نمبر 1 هر هغه مصدر چې د فعل په وزن باندې وي د فا کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی وي د فا کلمې مقابله کې حرف علت راغلی او په ماضي کې تعلیل شوی دا درې خبرې موږ یاد ساتو هر هغه مصدر چې څه په وزن باندې د فعل په وزن باندې د فا کلمې مقابله کې سره راغلی حرف علت راغلی او په ماضي کې څه شوی تعلیل شوی نو دا درې خبرې چې کله موجود وي نو موږ به حکم لګاو درې کار به کوو دا واو چې دا به حذف کوو واو وسه کوو حذف کوو دا واو حرکت با ما بعد ته نقل کوو او دا واو په عوض کې به تا راوړو لکه دا وعدون دی نو چې واو موږ حذف کوو دا واو حرکت ما بعد ته نقل کوو او په دې واو په عوض کې په اخر کې تا راوړو نو دې نه به څه جوړ شي عیدتون پوه شوئ وزنون دی وزنون کلمه د فعل بوزن د فعلون بوزن باندې کنه دا د فا کلمې مقابله کې الفیت راغله رګند راغله او په فعل کې په ماضی کې نو په ماضی کې تعلیل نه وایو په فعل کې تعلیل شوی چې په فعل کې تعلیل شوی دا ولیکي ماضی ملي کوي چې په فعل کې تعلیل شوی چې په فعل کې تعلیل شوی نو دین موږ درې کار به سره کوم واو با د واو به حذف کوو دا حرکت ما بعد نقل کوو او په دې په عوض کې په اخره کې تا راوړو لکه پوه شو مې باندې لکه د وزن نه بس جوړ شي او دا وسع سعه او دا وعد عدد دا خبره ګرانه ده دا وایي تاسو ماته یو کسو هر هغه مصدر ما حرکت ما بعد ته نقل کول او درېمه خبره او په دې په عوض کې په اخره کې تای مدور راوړل واجب دي کچرته کینه کچرته مضارع مفتول عین وا نفا کلمې بیا حرکت د فتحي ورکولم جایز دي لکه وسع يسع د دینه ساعه ولهم جایز دي او ساعه ولهم جایز دي لکه پوه شوي وهبون دی وهبون نو په وهبون کې چې کله قاعده و چلیږي هبتون لکه پوه شو خلک ولکه دا شی ما ده هبه کا نو دا هبه په اصل کې څه ده وهبون پوه شو بلی باندې څنګه قاعده شو بل ملګری وای بیا وای رسنه هر هغه مصدر د فا کلمې مقابله کې په فعل کې تعلیل شوی وي نو
تای مدوره راو لکه پوه شو دې باندې په دې پوه شو دا ورته نشي دا دویمه قاعده چې دا دې ته عیدتون والا قاعده وایي څه ته دې نمبر 1 ته څه وایي عیدتون والا قاعده دویمه قاعده عیدتون نمبر 2 ورته هم لګيږي او دې ته اقامتون استقامتون والا قاعده هم وایي لکه په بعضو کتابونو کې دا استقامتون والا قاعده ده اقامتون استقامتون والا او په بعض کې دا چې دا نو دا عیدتون نمبر 2 په قاعده باندې لګي تعلیم صرف کې د عیدتون کا دوسرا قاعده لګل او بل نور کتابونو کې اقامتون استقامتون والا قاعده لګل ما ته فکر ده کنه فکر د دې قاعده نه مخکې بمنګ ځان په دې خبره باندې پوه کو چې او قاعده نه ان شاء الله موږ به بیا په اجوفو کې وایو یو ورځ بعد چې هغه ته ویل کېږي یقال یباع والا قاعده صدا یقال یباع والا قاعده یقال یباع والا قاعده دا چې کله د واو د عین کلمې په مقابله کې واو راشي عین کلمې په مقابله کې سره راشي هر واو یا راشي او دا واو او یا مفتوح وي واو یا مفتوح وي هر هغه واو او یا چې د عین کلمې په مقابله کې راشي او دا مفتوح وي ما قبل د دې ساکن وي د واو یا حرکت په ما قبل ته نقل کو او دا واو یا په سره بدلو په الف سره لکه دا یقال نه دا باصل کو یقولو سو باصل کې یقولو او یباع باصل کې سو یبيع نو ګوره ماشه لګو واو راغله د عین کلمې مقابله کنه او په دا واو مفتوح ده کنه دلته کې یا راغله یا مفتوح ده کنه ما قبل ساکن ده کنه دا واو حرکت ما قبل ته نقل کول او واو بالف سره بدلول دا بس شي یقال او دا بس شي یباع دا به شي یقال دا وس موږ د اقامت او استقامت وایو د دې مخکې په دې کې به موږ دا قانون پکاري نو ځکه ما تاسو یقال یباع ولوي بیا بل وس اجوف وایم نو اجوف کو بیا دا قاعده نه مزم چې مخکې تیر شوی ده یقال یباع قاعده څنګه را هر هغه واو او یا هر هغه واو نو هر هغه حرف علت واو او یا چې دا د عین کلمې مقابله کې راغلي وي مفتوح وي ما قبل ته ساکن وي د واو یا حرکت به ما قبل ته نقل کوم واجب دي پوه شئ ها بیا دا اقامت نه اقامت بازل کې اقوام سره اقوام او استقامت دې بازل کې استقوام وسه دا قاعده ته ویل کنه چې واو متحرک وي ما قبل د حرف سی ساکن وي دا حرکت بس ته نقل کوم ما قبل د او په بس ته بدلوما طالب سره نو دا به څه شي اقام او دا به څه شي استقام نه دا واو من دا واو حرکت ما قبل قاف ته نقل کو واو طالب سره بدل شو دا څه شو استقام پوه شئ وزل کې التقاء ساکنه او اجتماع ساکنه وراله لولنه به مدل کنه وس قاعده دا وای چې کله به مصدر کې یو حرف حذف شي کله چې به مصدر کې یو حرف حذف شي خدا او دو ساکن کله چې په مصدر کې دو ساکنین جمع شي د وایده به آسان شي کله چې په مصدر کې دو ساکنین جمع شي او په دې دو ساکنینو کې یو تنوین نه په دو ساکنینو کې یو تنوین نه او هغه حرف علت حذف شي کله چې په مصدر کې دو ساکنین جمع شي او دا اجتماع د ساکنین د تنوین د وجې نه نوی راغلي د تنوین د وجې نه نوی راغلی د التقاء ساکنین د وجې چې کوم حرف حذف شي د دې په عوض کې په اخر کې تا مدوره راوړل واجب دي لکه ګوره دا اقوام دی کنه په دې کې چې کله ما یقال یباع ولا قاعده وچل ولا نو دا اقام او استقام شو کنه نو دلته کې دوه حروف دی چې جمع شول کنه اجتماع ساکنین او راغله او دا اجتماع ساکنین د سیدا چې لکه دا تنوین پکې نشته ده تنوین پکې نشته ده په دوه اجتماع ساکنین کې یو تنوین نه ده نو منګه دا یو حرف علت حذف کو نه دا حرف علت حذف کړي په اخر کې بتا راوړي نو دا اقام نه بس جوړ شي اقامتونو او د استقام نه بس جوړ شي استقامتونو هر هغه مصدر چې راغی کې دوا ساکنین جمع شي او د خود تنوین د وجه نه نوی جمع شوی د تنوین د وجه نه نه جمع شوی دغه یو حرف د اجتماعي ساکنین د وجه نه وګرځي نو د دې په اخر کې تای مدوره راوړل واجب دي پوه شو په معنی هر هغه حرف چې د مصدر نه حذف شوی وي او د دوه صورتونو په عوض کې په مصدر په اخر کې تا راوړل ضروري یو دلته کې بغیر اجتماعي ساکنین کې حذف وو
د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوی او یا د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف شوی خو دویم ساکن پکې تنوین نه وي ګوره دا دې تعلیم مصرف والا قاعده په بل انداز باندې لیکل ده او د دې لیکل چې د عایدتون والا قاعده پکې هم شامل کړی ده چې د دې لیکل ده په تعلیم مصرف نور کتابونو والا دغه لیکل کوم چې ما تاسو ته وې چې کله به مصدر کې یو حرف حذف شي او دا یو حرف حذف کېدل دا د التقاء ساکنین د وجې نه نوي نو دا حرف حذف کول او د کم حرف چې محذوف شو د دې په عوض کې په اخر کې تاسو د ور راوړل سوي واجب دي نو دا استقامت قاعده شو کنه پوه شو په معنی او دا عیدتون کې جلاتا راغل نه دا خدا غوا په عوض کې را لګنه اوس په تعلیم مصرف کې دې لیکل له تعلیم مصرف والته ما ته وګورئ چې هر هغه مصدر چې داګینا یو حرف حذف شي د دوو صورتونو د وجې نه د دوو صورتونو نه بګي یو حرف حذف شي نو د دې په عوض کې په اخر کې تار اورل واجب دي نمبر 1 صورت دار چې بغیر التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوی چې بغیر التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوی لکه دا وعدون ده نو په وعدون کې دا د مصدر نه واو حذف شو کنه ها د مصدر کې د واو نه دا واو حذف شو او التقاء ساکنین پکې نشته کنه یا دویم صورت دی چې د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوی خو دویم التقاء ساکنین کې یو تنوین نوي نو دلته کې یو حرف حذف شوی دی دا تنوین پکې نه کنه اقامون خو شو به معنی ها اوس چې لکه دې تنوین د وجې نه حذف شوی دی بس مثال لکه زه تاسو ته مې لغتون او مئتون دا و شاذ دي ګوره دا لغتون په اصل کې لغون سو په اصل کې لغون سو په اصل کې او دا مئتون په اصل کې مئون سو په اصل کې مئون وز دلګي دا واو حرکت لغون کې او په مئون کې دلته کې واو متحرک ده کنه عدل مو متوجه ده کنه ما قبل مفتوح ده یو قاعده به سبب و ان شاء الله دا تو مشهور قاعده ده پرون من ویډیو قال با چې واو یا متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي واو یا بس سره بدلو ما نو دا لغون نه بس جوړ شي لغان او د مئون نه بس جوړ شي مئان سبا جوړ شي مئان ودل کې دو ساکنه نالل کنه دو ساکنه نالل کنه او د دویم ساکن پکې تنوین دی تنوین نه پیژنم کنه یاره دو زبر تو زیر ته نه وای هغه نون ساکن چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي نو نون ساکن دی کنه او هغه د تاکید د فعل لپاره نه وي هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه لا لتاکید الفعل نو دې ته تنوین ملګي نو دلته ګوره التقاء ساکنین ناغله او یو ساکن پکې تنوین دی یو ساکن پکې تنوین دی او بیا هم دا یو حرف ته دا حذف شوی دی لغن ویل کېږي د لغان ته بس ویل کېږي لغن صبر ته وي او دی میان ته بس ویل کېږي میان چې کله پکې دغه وچلوم کنه التقاء ساکن نه حذف کوم نو دلته کې پرې دوه کې یو پکې تنوین دی او هغه حذف شوی دی بیا هم د دې په اخر کې تار اغل دا لغن د لغتون ویل کېږي او میان ته میاتون ویل کېږي لہذا دا شاذ دی ځکه چې موږ قاعده دا ویله چې په التقاء ساکنینو کې دوه ساکنین چې په کوم ځای کې جمع شي نو پای کې به یو تنوین نه وي او په لغان او په میان کې یو چې دا پکې تنوین دی د دې وجې نه او بیا پکې هم د دې په عوض کې تار راغلی ده نو دا شاذ دی لکه پوه شو په معنی نو ګوره یو قاعده ما تاسو ته په دوو طریقو بیان کړه یو عام صرفیانو د اقامت او استقامت مولا قاعده دې ذکر کړی دا چې هر هغه مصدر چې دا غینه یو حرف حذف شي د التقاء ساکنین د وجینا خو په دې التقاء د ساکنینو کې یعنی په دوو ساکنینو کې یو تنوین نوي نو د دې په عوض کې د دغه حرف موضوع په عوض کې په اخر کې تار اورل واجب دي لکه اقامتون چې په اصل کې اقوام وو من بګی اول قال با یقال با قاعده وتل ولا دا غي دوجنه اقام شو یعنی دوا الفون دی بګی التقاء ساکنین د وجنه الف وګورئ او د دې په اوس کې په اخر کې تار وړل د اقامن اقامتون جوړ شو او د اقوام دغه استقوام استقامتون جوړ شو صحیح شو په تعلیم صرف کې دا قاعده د ذکر کړی دا چې هر هغه حرف چې د مصدر نه حذف شي د دوو صورتونو نه په بلې دوه صورتونو په اخر کې تار اورل واجب دي نمبر 1 چې دا حرف پکې حذف شوی د التقاء ساکنین نه بغیر لکه د وعد ناعده او یا التقاء ساکنین د وجه حذف شوی خو بدیل التقاء ساکنین کې یو ساکن تنوین نوي تنوین پکې نوي لکه د اقام او استقامت لکه پوه شو به معنی
په دې باندې پوه شوي په دې باندې پوه شوي صحیح شوله مخکې ځما دا راته یو کس ووایه که نه دا عیدة والا قاعده نمبر 2 یا اقامة استقامة والا قاعده راته ووایه شابه هر هغه حرف علت پکې نشته دی که نه هر هغه حرف چې د مصدر نه حذف شي او په دې ساکنینو کې یو تنوین ساره وړاندې صحیح شوله ماشاءالله درېمه قاعده زموږ سره ده د یعیدو والا قاعده یعیدو والا قاعده په داسې طریقې سره زه تاسو ته بیانوم چې په دې طریقه باندې چې تاسو یاد کړله نو ان شاء الله چې تاسو ته بدل ته هم کار درکړي په دې ارشاد صرف کې هم تاسو ویلي او په علم الصيغه کې به هم چې تاسو دا قاعده ته وي نو ان شاء الله تاسو ته به دا هم کار درکړي درې صورتونه دي د دې قاعده نمبر 1 هر هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د کسرې په منځ کې یو صورت دا شو هر هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د کسرې په منځ کې لکه یو عیدو هر هغه واو چې واقع شو علامت مضارع مفتوحه او د کسرې په منځ کې کنه ها پوه شوي نو دا واو حذف کول واجب دي دا واو حذف کول څه دي لکه د یعیدون سو یو عیدو چې پاسه یو عیدو د دې نه بس جوړ شي یعیدو ځکه واو واقع شو د علامت مضارع مفتوحه او د کسرې په منځ کې کدا واو واقع شو د علامت مضارع مفتوحه او د کسرې په منځ کې بغیر د شرط نه دا واو حذف کوو پوه شئ دویم نمبر دا ده چې هر هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې نو بیا به ولا شرط دی هر هغه واو چې واقع شو د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې یو هبو تو غره علامت مضارع مفتوحه او رسوم به تر کنه نو هر هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوح او د فتحې په منځ کې نو شرط ور لردارې دا واو حذف کول واجب دي خو شرط ولدارې چې د دې د عین یا د لام کلمې په مقابله کې بعد حروف حلقې نه حرف راغلی شرط ولدارې چې بفعا او د عین یا د لام کلمې مقابله کې د حروف حلقې نه یو حرف راغلی حروف حلقې هغه حروف ته چې د مړې نه راګيږي کم حروف دي حمزه ها عین ح غین خ شپږ حروف دي پوه شئ حمزه ها عین ح غین خ نو چې په دې کې دا شرط کله دی چې کله دا واو واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې پوه شئ به باندې ها په دې باندې پوه شئ بیا بل شرطي او چې واو واقع شو د علامت مضارع مفتوحه او د کسرې په منځ کې بیا ولا شرط شته نشته دا واو حذف کول خو په درې وړو صورتونو کې دي خو چې کله دا واو واقع شو د علامت مضارع مفتوحه او د کسرې په منځ کې نو بیا ولا شرط نشته بغیر د شرط نه دا واو حذف کول څه دي واجب دي لکه د یعیدو چې په اصل کې سو یو عیدو تعیدو په اصل کې سو توعیدو اعیدو په اصل کې اوعیدو او چې کله دا واو واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې نو بیا ولا شرط ده شرط سره بیا چې دا واو با چې د عین یا د لام کلمې مقابله کې د حروف حلقې یو حرف راغلی نو بیا بهلو دکم لکه یو هبو په یو هبو کې باقاعده چلیږي کنه ګوره واو واقع ده د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې ها نو دا واو حذف کول واجب دي ځکه چې په عین کلمې په مقابله کې هر راغل کنه وس یو جلو تا ته مې یو جلو نو په یو جلو کې باقاعده چلیږي کنه ولې ځکه واو واقع دي د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې خو د عین یا د لام کلمې مقابله کې د حروف حلقې یو حرف نه راغلی پوه شئ درېمه خبره ودا چې کنه دا باندې تاسو پر شو سر کوي ان شاء الله او نو بدالي مصرف کوي الله نه په مسوګه کوي الله هغه دا ده چې هر هغه باب چې پای کې واو واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې لیکن د دې ماضي قلیل الاستعمال وي یا د سر استعمالي کینو ماضي قلیل الاستعمال وي یا ماضي د سر استعمالي کینو نو په دې صورت کې هم دا قاعده چلول واجب دي یعنی واو حذف کول واجب دي هر هغه واو چې واقع شي په علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې لیکن د دې ماضي قلیل الاستعمال وي قلیل الاستعمال یعنی ماضي لږ استعمالي یا د سر راړو استعمالي کینو نو په دې صورت کې هم دا واو حذف کول واجب دي لکه یذرو چې په اصل کې سو یو ذرو اوس دې ته وګورئ واو واقع ده د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې او د عین کلمې یا د لام کلمې مقابله کې حرف حلقې شته نشته نو قاعده خدا وایي چې نه موافق نه چلے
لیکن په قرآن مجید کې چلیدلی ده وذری الذین اتخذوا من دونهم ذر ذرا ذرو ذری ذرا ذرنا نو ذر په اصل کې سو ذر ہے ذر فعل امر دی فعل امر موږ د څه نه جوړو د تو ذرونه د څه نه جوړو د تو ذرونه نو تو ذرونه ته څنګه جوړه لکه نو ګوره علامت مضارع مفتوحه د فتحې په منځ کې واقع دی کنه او د عین یا د لم کلمه قبل د حروف العقل حرف شته نشته لري خو بیا به کوم قاعده چلیدل نه د تو ذرونه موږ څه جوړ کړل تذرو او د تذرونه چې جو امر جوړو ما نو علامت مضارع به حذف کما او په اخره کې به ساکن کما جو سبب شي ذر قرآن مجید کې سره وذری الذین پرې ده ذر پرې ده ذر ذرا ذرو ذری ذرا ذرا نو کتب کې دا قاعده نه چلے نو ستا غنیکه کمړي او د قبر نه راپاسي دا نشي برابرولای پوه شو به باندې نو دا څه درېمه قاعده دی قاعده درېمه څه شو چې کله یو باب د سیوی چې دا غي ماضی قلیل الاستعمال وي ماضی سیوی قلیل الاستعمال وي نو بیا به هم دا قاعده چلیږي ها یا بل مثال لري څنګه دی قرآن مجید کې دا ټکی څنګه راغلی په قرآن مجید کې ودع اذاهم وتوکل علی الله ودع اذاهم وتوکل علی الله وس دع ما له الکوا دا یو دا په دې کې خو بیا هم دا خبره کیږي چې رضا په دې کې د عین کلمې په مقابله کې د لام کلمې مقابله کې به عین ناغله ده خو به درو کې دا خبره رسل نه کی یو دعو دا هم د دې ماضی چرنده قلیل استعمال دا ودع یدعو لکه تاسو پوه شئ به مالې نو یعدو علی قاعده موږ ویله په درې صورتونو کې چې هر هغه چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه د کسرې په منځ کې نو بغیر د شرط نه دا واو حذف کول واجب دي لکه یعدو بازل کې یوعدو تعدو بازل کې توعدو اعدو بازل کې اوعدو نعدو بازل کې نوعدو دویم صورت هر هغه چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه د فتحې په منځ کې نو شرط ورلره داره نو دغه واو حذف کول واجب دي خو شرط ورلره داره چې د عین یا د لام کلمې په مقابله کې د حروف القونه یو حرف راغلی لکه د یهبونه یهبو چې باسل کې یوهبو یزعو چې باسل کې یوزعو یسعو چې باسل کې یوسعو پوه شئ او درېم قاعده دا ده درېم صورت دا دی چې هر هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د فتحې په منځ کې لیکن دغه ماضی د دې قلیل الاستعمال یا د سناډو استعمالي کې نو بیا هم دغه حرف علت حذف کول دغه واو حذف کول چې د سری واجب دي لکه یذرو چې باسل کې سو یذرو او تذرو چې باسل کې تذرو دا اوس وذر په قرآن مجید کې نشته لکه دې ماضی نه استعماليږي او دا مضارع او امر د استعمال شوی دا وقال نوح الرب لا تذر على الكافرين ديارا نو لا تذر چې نه دا ته مال حلقه کته وی چې الکه دل کو خدا لا تذر چې دا پاسل کې سو لا توذرو لا سو پاسل کې لا توذرو لا توذر نو ته په دغه قاعده یېدو ولا به ته وچلو کنه ته درېمه خبره دې بګنی کړی کنه نو دا برانه ته پورا نه کې هغه د وی چې واو واقع د علامت مضارع مفتوحه د فتحې په منځ کې نه مو چې دغه لپاره شرط دا ضروري چې د عین یا د لام کلمې مقابله کې د حروف القونه یو حرف راغلی او بدی کې خونه نه راغلی پوه شئ نو دې لپاره دا درېمه صورت از د کول دا به ضروری دي ضروری چې کله د ماضي قلیل استعمال وي نو هم به دغه واو حذف کول جایز دي واجب دي پوه شئ دې منه لکه لا تذرو چې لا تذر چې باسه غزو لا تو نو دې ماضي نه استعمالي په قرآن مجید کې په دې باندې پوه شئ تاسو اوس بعض صرفیان وې دې چل کړه لګنه لکه اوس دې تعلیم صرف والا دیم دا قاعده دې ذکر کړی دا چې دا واو نه هر هغه چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه د کسرې په منځ کې نو دا واو حذف کول واجب دي او بیا وای چې لکه دا دغه نه دا قاعده اصل کې په مضارع مکسور العين کې چلیږي نو په مضارع مفتوح العين کې ولې چلیږي نو دا په اصل کې دا یا حبو په اصل کې یو هبو او بیا یو حبو شو دا یو حبو په اصل کې یو هبو نو بیا یو حبو شو نو په اصل ته په کې کتري دي خدا ان شاء الله تاسو په بل موسیقي کوی چې دا اصل به فائدې خبرې دي د خبرې څه فائدې نشته ده قاعده وې د قشندې کم تر ته ما ذکر کړل په موسیقي کې تاسو ان شاء الله وای یلکه په دې خبره باندې تاسو پوښولې خادي اجي وایا تما ته شو وای چې تاسو به راغلی چې زبر ته بیا خبر وکم یو عادو کې باندې چریږي کنه یو عادو کې باندې چریږي کنه یو عادو علامت مضارع مضموم او د فتحې په منځ کې چراغه یو نه بچریږي کنه وای حضور وای ته په خپل وای دا ځای سره باب نه راځي کنه مثال دا اوس دا رقم نه باب نه راځي کنه درې
دا کم بابون ناراضي نو پای کې بلکه نه چلیږي کنه لکه اوس وسومه یوسم وسمن نو پای کې بنه چلیږي کنه دا صرف د دې متعلق ده چې واقع د علامه مضارع مفتوح او د کسری په منځ کې کسری په منځ کې راغی په غیر د شرط نو بیا حذف کوو پوه شئ او کچرته د فتحې په منځ کې راغی نو بیا بوله شرط دی چې علامه مضارع هم مفتوح وي او ورستو بداعین یا د لام کلمې مقابله کې به حرف علت وي او چې په کوم ځای کې دی خو ماته وګورئ چې په کوم د علامه مضارع مفتوح او ضمه راغلی بیا پکې نه چلیږي کنه بیا پکې دا قاعده نه چلیږي صرف دغه صورتونه دي پوه شئ اوس یو بل قاعده نه ده لکه اټم بم دی اټم بم دا دی چې لکه بس خبره یو ده او قاعده پکې ضرور پنځه راګیریږي دا خو تاسو ته پته ده کنه چې لکه حروف علت نه پیژنم کم دي دا واو الف یا دا خو پیژنې کنه دویمه خبر وسره دا است کوي چې دا الف مناسب حرکت کم یو ده فتحه او د یا مناسب حرکت سره او د ضمې مناسب حرکت څه شری ضمنه په دې خبره باندې پوه شئ د واو ضمنه د یا کسره ده او د الف اوس ګوره په کوم ځای کې چې د سره لګنه چې یا ساکینو او مخکې د ضمه راغلی و یا ساکینو او مخکې د سره راغلی و ضمه راغلی و نو دغه یا به په واو سره بدلو یا به سره بدلو په واو سره واو راغلی دی ساکین دی مخکې د کسره ده نو دا واو ته په څه بدلوم په یا سره بدلوم او الف راغلی دی مخکې د ضمه ده یا کسره ده د الف ورته بدلوم پوه شئ د یوې قاعدې ته میعاد ولا قاعده وي بل قاعدې ته یسر ولا قاعده وي د بلې د مضارب ولا قاعده وي ګرانه نه هر هغه یا ګوره د اصل د قاعده لکه د چې په یو لفظ کې چې ویجو بیا خود قصیده لکه څنګه چرته مو وي چې یا راغلی وي ساکن وي مکه ته ضمه یا په واو سره بدلو واو راغلی د ساکن د مکه ته کسره د واو په سره بدلو الف راغلی د ما قبل د مخالف حرکت ته چې کم حرکت کما کې د ضمه جو الف ورته په واو بدلو کما کې د فتحه وا جو الف ورته مکه د کسره او جو الف ورته په یا بدلو پوه شو به دې معنی دا اوس ګوره میعاد ازل میعاد یا لکه آسان چلونه دي یو سرو او مزرابنا ز جمع متعجمو جوړوم خو ماله طریقه نه راځي کنه یاره دا ما بل تاسو ته ویل ومړه زاره بزوري په ولا قاعده ما تاسو ویل نه ویلی مو کنه لکه دینه تو جمع متعجمو جوړوم نو سبا کوم مزه الف او د شي نشي کنه اوس ګوره واو راغله او ساکن دی او مکه د کسره ده جواب په څه بدلوم په یا سره میعاد یا راغله کسره ساکن نه مکه دي ضمه ده په څه سره بدلوم په سره سب شي یو سره او الف راغله مکه د کسره په څه سره بدلوم په یا سره سب شي مضارب پوه شئ یا دغه شان دی ګوره ضرب ده د ضرب نه دغه جوړوم ماضی مجهول جوړوم نو علی حرف بزمور کما ما قبل بالاخره بکسر کما الف ته مکه د ضمه راغله نو الف ته مکه د ضمه په څه سره بدلوم او سره سب شي زوربا یلکه ګرانه ده د دې ټولو قاعدو لپاره یو شرط ده چې د باب افتعال لفا کلمې مقابله کې بنې راغلي د باب افتعال لفا کلمې مقابله کې به نه راغلي یلکه تاسو پوهیږئ کنه اسی په خوېږئ را خوېږئ یاره خوېږئ به ګوره څنګه قاعده شوله واو ساکن وي او مکه ته کسره راغلی وي نو دا واو به په یا سره بدلو یا ساکن وي او مکه ته ضمه راغلی وي نو دا یا به سره بدلو په واو سره الف ته ما قبل د مخالف حرکت راغلی دی جو کمکه د ضمه او جو په ضمه سره بدلو او کمکه د کسره او جو په سره بدلو په یا سره د لاولنی قاعده د میزان ولا قاعده وي دویم د یسر ولا قاعده وي دریم د مضارب ولا قاعده وي زور به مضارب ولا قاعده یلکه پوهیږئ به اوس ګوره د دې قاعدې لپاره ماته سوي چې یو شرط خدا دی چې لکه دغه ساکن چې کوم دی دا به د افتعال لفا کلمې مقابله کې نه راغلی او دویم شرط ولدار چې دا ساکن به مشدد نه وي دا لکه یو ساکن به مشدد بنوي که مشدد او جو بیا خو لکه قاعده پکې نه چلیږي لکه یاد شوي د دې قاعده میعاد ولا قاعده څنګه شوله هر هغه واو چې ساکن وي او د باب افتعال لفا کلمې مقابله کې نه راغلی ما قبل د کسرې په سره بدلوم الکه دا د په موسیقه کې چې تاسو په فارسی کې وای نو بای کې لکه تاسو بیا وای چې لکه دا څه خبره ده واو ساکن مظهر بعد کسره یا شول او یا ساکن بعد ضمه واو شول الف بعد کسره یا شول الف بعد ضمه واو شول دا قاعده قاعده ده
هغه پوه شو پرې باندې تاسو طریقې زده کړله یوزر والا قاعده به څنګه وایي یوزر والا هر هغه یا چې واقع شي دا ما قبل د ضموي نو دغه یا به په واو سره بدلول واجب خو شرط ورته ده چې د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې به نه راغله ولکه ته ما ماته دا خبره کوي چې د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې به نه راغله نو کچته دا واو یا د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې راغله بیا وصل چل کو دا به بل قاعده نه کچته دغه واو یا د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې راغله کدا واو او یا د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې راغله نو تا د باب افتعال و د حروف د جنس نه ګرځول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي لکه اتقاد جبازه ایو تقدا ایو تقدا او اتصر جبازه کې سو ګوره ما ته په قاعده کې ویلې اسانه خبره مې ته وکړه چې دا واو ساکن وي او مکه ته کسره وي واو په څه بدلو په یا سره یا ساکن وي مکه ته زمې په څه سره بدلو په واو سره الف ساکن وي الف خو جو ساکن وي مکه ته زمره راغله په څه سره بدلو په واو سره مکه ته کسره راغله په څه سره بدلو په یا سره دا څلور قاعده شو لکه اصل کې په دې تعلیم مصرف کې څلور قاعده لیکلي میزان ولا جدا لیکل میعاد ولا جدا لیکل قاتل ولا جدا لیکل زوري ولا جدا لیکل دا ټول به جمع شوي کله او موږ وی چې د دې قاعده لپاره شرط دا چې د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې نه را کله باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې راغلو لکه ګوره ایو تقدا نو ګوره تا اوس دا قاعده وی کنه چې واو راغله د مکه د کسره ده نو واو په یا سره بدل کنه خو د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې راغلو دا په کې نه چلو موږ به بیا چل کو د باب افتعال داتا نه دا ور دي حروف د جنس نه ګرځو او د جنس په جنس کې ادغام کو لکه دا واو موږ پتا سره واو او یا پتا سره بدلو قاعده ده هر هغه واو او یا چې د افتعال لفاظ علمي مقابله کې راشي نو دغه واو او یا پتا سره بدلول او د تا پتا کې ادغام کول سری واجب دي لکه دا واو او پتا سره بدل کما نو دا بس شي اتقدا او دا بس شي اتصر یره کا پوه نشوي کنه تاسو پوه شولې کله چې د باب افتعال د فاعل علمي مقابله کې واو او یا راشي نو دغه واو او یا پتا سره بدلول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول سری واجب دي هغه پوه شو په دې معنی نو ګوره دا قاعده تاسو 15 شپږ قاعده په یو څو ټکو کې ذکر لري څنګه قاعده دي چې کله واو راغلی وي او ساکن وي مکه ته کسره راغلی واو په څه سره بدلو یا راغلی وي ساکن وي مکه ته زمې په څه سره بدلو الف راغلی مکه ته زمې په څه سره بدلو او الف راغلی وي مکه ته کسره په سره بدلو خو د دې ټولو د لپاره شرط دا دی چې د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې به کچرته دا واو او یا د باب افتعال لفاظ علمي مقابله کې راغله نو دا واو یا پتا سره بدلول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول سری واجب دي بل قاعده د موږ سره دا ده چې کله په یو کلمه کې یو واو راشي کله کلمې په شروع کې یو واو راشي کله کلمې په نه واو چې مضموم وي داسې وای دا اسانه بدیله چې لکه تاسو په کې پدې کوم درې اور جمع کوي چې واو چې مضموم وي واو چې څه وي نو کله د کلمې په اوله کې راشي او په مینځ کې راشي واو که مضموم وي کله کلمې په اوله کې راشي او کله کلمې په مینځ کې راشي نو دغه واو په حمزه سره بدلول جایز دي سری جایز واو چې مضموم وي کله کلمې په اوله کې راغی او په مینځ کې راغی نو په حمزه سره بدلول جایز دي واجب نه دي او واو چې مکسور وي نو بیا د کلمې په اوله کې راشي نو به بیا دا په سره بدلو راځه پوه شو به معنی الکه واو چې مضموم وي کله کلمې په اوله کې او کله کلمې په مینځ کې نو بس سره بدلول جایز دي په حمزه سره لکه اوعیده ده وعیده واو د مضموم ده کلمې په شروع کې راغی کنه واو بس سره بدلول جو دې او دې تسویل اوعیده پوه شو یا لکه د کلمې په مینځ کې راغی د کلمې په مینځ کې راغی لکه دارون جمع ده ادورون څه جمع ده ادورون څه جمع ده ادورون دلته کې دا واو راغی د کلمې په مینځ کې نه بس ما ادورون سبا ما ادورون نو واو چې مضموم وي د کلمې په اوله کې راشي او په مینځ کې راشي نو په حمزه سره بدلول سری جایز دي او واو چې مکسور وي نو بیا ولا شرط دی چې د کلمې په اوله کې وي لکه وشاخون دې تسویل اشاخون ویل نو دې قاعده ته وجوه اشاخون ولا قاعده وجوه ته بس وایو مونږه وجوه ته وجوه
څوک ورته وعده والا قاعده وایي ته څوک ورته وجوه وشاخ والا قاعده وایي وجوه وشاخ والا پوه شوئ لکه پوه شوئ اخرنۍ قاعده په دې مثالو کې دا ده چې کله دوه واونه د کلمې په شروع کې راشي دوه واونه د کلمې په شروع کې راشي نو بیا به دا یو دویم واو په همزې سره بدلول واجب جایز دی واجب دی واجب پوه شوئ دوه واونه د کلمې په شروع کې متحرک راشي نو اولنۍ واو په همزې سره بدلول واجب دي لکه وواصلو وواصلو دې ته به څه وایو اواصلو وواجلو وواعدو اواعد او دا ولې نو په دې مراول ارواح کې بهترینه وجه لیکل ده وواصلو په دې کې چې دوه واونه د کلمې په شروع کې راشي نو دا اولنۍ واو په همزې سره بدلول څه واجب دي کنه چې کله په دې کې کدا مونږ بدل نکو دوه واونه دا شول او یو واو په کې حرف عطف راغی نو بیا به څنګه وایم وواصلو سبا ما نو په دې کې د سپي आवाज پیدا کیږي خلک وایي چې څه غواره شروع کړه نه لکه دا په قران کې چرته راشي په حدیثو کې راشي نو ته به چې واصلو نو لکه دا خبره چونګه ګرانه ده دی و دویمه دا لولنې واو چې دا په همزې سره بدلول واجب دي یې لکه پوهیږي به کنه اسی په خو دې یاره دغه د مثال او قاعده نور نشته دا قاعده اوس موږ کومه قاعده ویلې یاره که تاسو پوه شئ په دې باندې تاسو په دا باندې نه پوهیږئ دا سر په تاسو خلاص کړئ خو خدای دې تاسو باندې کو روان کړو نور د دې نه نور نه اسانيږي هدي نه نور نه اسانيږي کا اسانيږي د دې نور ها نمبر 1 قاعده سوا عیدۃ ولا قاعده عیدۃ ولا او دویمه قاعده چې نو څوک ورته سوی عیدۃ ولا ورته دویم وای عیدۃ نمبر 2 او دویم نوم د دې سره اقامه استقامه ولا قاعده او دریم نمبر منګه سویلا یعدو ولا قاعده او په صورتونو کې بدري صورتونو کې نمبر 4 منګه سویلا میزان میعاد ولا قاعده نمبر 5 یسر ولا قاعده او نمبر 6 ضرب ولا قاعده زوربا نمبر 7 مضارب والا او بلو 8 نمبر موږ سویلا اتعد اتصر والا بلو اوعد وشاق والا او بیاسو اواصل ولا قاعده اواصل اواعد پوه شو به معنی دا لس قاعده مونږ ویلې او د بس د قدینو بدی کو خونو څه نشته ده ها زارا بسو ها دې بس پاتې نه ان شاء الله دا څه د څه وګي په دې سبق کې دا قاعده واړوي لس منټه زو بیا تاسو نو دا وورم تاسو په کوم ځای کوم مسلو مانه تاسو کوئ